نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما. شعبان میاش په ختمېدو ده او یا سبا او یا بل سبا روزه ده. نن به د رؤیت هلال کمیټۍ کینی او میاش بسی کوي چې کله میاش کارش ولا نو شرعي مسلم دا ده چې میاش کله ښکاره شي نو سړی به روژه نیسي. دا مسله یو شرعي مسله ده چې رمضان د میاش په موجودېدو باندې نه راځي چې میاش جوړه شوې ده، بلکې د میاش د رؤیت سره تعلق دی چې میاش کله ولیدلی شوله نو د هغې نه پس به رمضان وي. دا ورځې چې راشي نو چونکې دا روژه په کال کې یو ځل راځي، په دې وجه باندې مسایل ډېر زیات شي. عام خلک ډېر زیات کنفیوز وي، په تردد کې په شک کې چې یاره دا روژه ونیسو که ونه نیسو. یو سوال دا وي، بله دا چې د سعودي سره یې ونیسو که نه د افغانستان سره یې ونیسو که د پاکستان سره یې ونیسو. او په دې عوامو کې دا بحثونه بیا ډېر زیات وي، ډېر زیات. چېرې د اوسه پورې موږ ځان له نیوله و، اوس هم څنګه د سعودي سه ونیوله او د اوسه پورې د سعودي سه نیوله اوس یې څنګه ځان له نیسئ. دا بحثونه کېږي. راځئ چې موږ په دې مسله باندې هم ځان پوه یو، که ټول عمر خو به دا په قیل و قال باندې عمل نه کوو که نه، او ټول عمر به داسې په شک کې هم وخت نه تېرو. عمار بن یاسر رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام ویل چې من صام فی اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، چې چا د شک د ورځې روژه ونیوله نو د ابوالقاسم علیه السلام د محمد رسول الله نه فرماني وکړله. نو د شکي روژې ولې نیسو ټول عمر چې دا شته او دا نشته دی؟ ښه بصیرتن چې موږ روژه ونیسو، بصیرتن موږ په اعتماد چې دا روژه ده. په دې وجه باندې شرعي مسله هم دقه ده چې میاش کله ښکاره شي، میاش کله ښکاره شي نو روژه کېږو به، او چې میاش کله ښکاره شي نو بیا به اختر کو بوزه کېږو به. صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته. چې کله ولیدلی شوله روژه ونیسئ، او چې کله ولیدلی شوله روژه ماته کوي او اختر وکړي. دقه مسله ده بس. البته دا خبره چې زمونږ دا وطن پاکستان، زه به یو خبر پکې وکړم، زمونږ اکثر کارونه وړاندې یو کار هم روغ دی چې د رؤیت هلال کمیټي ده. دا مسله به تاسو ته معلوموي، زمونږ اکثر کارونه وړاندې دو کارونه پاکستان کې بالکل ټیک چلیږي. یو د موټروی نظام، د چکدرې پورې دا ډرایوران الټه پلټه به ډرایوینګ کوي، څوک په ښې طرف څوک په ګس طرف، څوک یو ټرن به علي او څوک به ورټیک کوي او څوک به بې ځایه راوځي، وران پارکینګ به کوي. اوس کله چې چکدرې نه دی موټروی ته روخیږي، کلک مسلمان تی جوړ شي. پېښور کې نه یې کوشوي، اسلام آباد کې نه یې کوشوي،
که بیلټ یې نه واچولې فورن بیلټ اچوي چکدرې پورې څوک بیلټ نه اچوي خو چې کله موټروی ته وخي چې بیلټ به ځان نه راتاو کړي شیشې میشې وراني پروا نه چې کله موټروی ته خېږي نو شیشې خپلې برابر کړي د هغې سره که سورلۍ مرلۍ مخکې زیاتې کې نیولي پروا نه خو چې کله د موټروی ته خېږي نو بیا خپلو سورلو ته ګوري چې هسې نه چېرته ډېرې نه چې پرچه راله رانه کړي چېرته د موټروی نظام زمونږ برابر دی الله دې وکړي چې ټول پاکستان نظام دقه شانې شي څنګه چې موټروی دی دې نه دا معلومیږي چې دا نظام جوړېدی شي خو زمونږ د مشران نه جوړوي ورنه موټروی څنګه جوړه کړې ده موټروی نظام برابر دی جج لم پرچه ورکوي او جرنیل لم پرچه ورکوي او بیروکریټ لم پرچه ورکوي هلته هر سړی په لاین کې روان دی خو برابر روان دی خو چې د هغې نه راکوش نو بیا توره تیره ده په دې وطن کې او دویم زمنګ نظام د رؤیت هلال چې کوم نظام دی نو دا بیخي برابر دی د اسلامي شریعت مطابق دی رؤیت هلال کومه کمیټه ده مرکزی وفاقی کمیټه د ټول پاکستان په سطح باندې د هغې یو چیرمین وي او د هغې سره سره بیا په دې کې غټ غټ علما د هرې فقه د هر مسلک که دا علما احناف دی او کدا علما د اهل حدیث دی او بیا په دې احنافو کې دنه کدا بریلی دی کدا دیوبندی دی او د هغې سره سره کدا شیعه دی دا ټول پکې کینې ټول او د ټولو یو کمیټي ده او هغه کمیټي د شعبان په 29 تاریخ باندې اهتمام وکړي او د هغوی زونل کمیټیانې دي په ټول هر ضلع کې د هغوی نمایندګانې او په 29 شعبان باندې هغوی میټینګ کوي اسلام آباد کې راغونډ شي او د مختلفو اضلاعونه شهادتونه اخلي او په هغې ته بیا نور شهادتونه اخلي چې دا کار ټیک دی او که غلط دی او د هغې نه وروستو چې کله بیا د نتیجې ته ورسېږي چې میاشت ولیدلی شوله وایي سبا روژه ده او چې میاشت ونه لیدلی شوله وایي بل سبا به یکم رمضاني او سبا روژه نشته دا ټیک کار دی زمونږ د ملاکنډ ډیویژن خاص کار زمونږ د دیر لوور د دیر اپر دا علاقې چې دي او د ټول عمر د رؤیت هلال په فیصله باندې روژه کېږي هم او د هغې په فیصله باندې هغوی اختر هم کوي دا ښکته پېښور والا او چارسدې والا او مردان والا او دا خلکو نو دوی اکثر داسې وکړي چې د رؤیت هلال کمیټۍ فیصلې ته انتظار نه کوي اکثر په مسجد قاسم علی خان کې مفتی په پلزی صاحب ځان له یو شریعت جوړ کړی دی چې د هغې هېڅ قسم څه ثبوت نشته هېڅ قسم څه اتارټي نشته دی هېڅ قسم څه حیثیت یې نشته دی او ځان له په کور کې دننه کورکی دی او بس پښتانه د ټولې دنیا نه جدا کړي دي او هلته مولیان راغونډ شي او پلاني ولیدل او پلاني ولیدل او پلاني ولیدل او بیا اعلان وکړي پرون زه په دې لاره باندې روان وم د پېښور یو مولانا دی وفات شوی دی اهل حدیث دی مولانا عبدالحمید په نوم باندې دغه یو بیان و چا په دې فیسبوک شیر کړی نو عام یې کتو نو هغه د دې خبرې سخت خلاف دی چې د سعودي عرب سره څوک روژه نیسي هر سړی وایي ځان له ځان نه مطلع ده او هر سړی به ځان له ځان نه کوي دا خبره کوي په دې کې یو واقعه بیان کړه د هغه په حواله باندې اوس وفات د شهید شوی دی نو په مړو خو دروغ ویلی کېږي خو په دې فیسبوک کې مې لیدلی و هغه وایي چې په دې پېښور کې دغه شانې په پلزی صاحب مسجد قاسم علی خان والا اعلان وکړو چې موږ میاشت ولیدله ویل ما ورته ټلیفون وکړو چې میاشت خو لکه نن د فلکیاتو رسولو مطابق میاشت ښکاره کېدل ناممکن دي یعنی ساينس وایي ټیکنالوژي وایي فلکیات والا وایي چې نن میاشت لیدل ناممکن دي تاسو څنګه ولیدله ویل ما ته حواله راکړله چې په مردان کې مولانا دی شجاع الملک صاحب د مخکې جمعیت علماء اسلام کې بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب نه خفه شو اوس د پی ټی آی کې دی نو هغه مولانا صاحب راته یاد کو چې د ما ته ویلي دي چې میاشت کاره شوله نو غټ عالم دی پخوا ایم این ایم پاتې شوی دی ورکوټه سړی خو نه دی ویل ما هغه ته ټلیفون وکړو چې مولانا صاحب ستا په باره کې ما واورېدل چې تاسو میاشت لیدله وایي چې نه چې ما نه لیدلې دلته دوه کسان وایي چې موږ میاشت لیدله نو خبر روانه وه آخر کې دروغ دې وجه باندې دا پروټوکول د مفتی په پلزی صاحب نه دی دا خبر اگر چې بعضې خلکو ډېر درنې لګي چې تاسو ولې مفتی صاحب یادوئ موږ مفتی صاحب ځکه یادوو چې دا تا رټېدله چا ورکړې ده آیا تا ته شریعت ویلی دي ستا څه شرعي حیثیت دی یا ستا قانوني حیثیت دی نه دی شرعي حیثیت شته نه دی قانوني حیثیت شته نو ټیک ده تا به څوک به ستا په شا باندې ولاړې خو دا خبرې خو موږ نه منو شته زمونږ د دې وطن علما دي د هغوی خپله کمیټې ده او د شریعت مطابق ده په دې وجه باندې دا مسلې ختمې کوي
چېرې په پېښور کې خلک روژه دي دلته روژه نه دي، هلته خلک اختر دی دلته اختر نه دی. دا خبرې غلطې دي. پاتې شو دا مسله د اختلاف المطالع چې ورته ویلې کېږي چېرې په دنیا کې په یو ځای کې کله میاشت ښکاره شي آیا ټول خلک به روژه کوي او اختر کوي به او که نه د هر ځای جدا جدا میاشت ده. په دې باره کې د جمهور علماو امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفه او جمهور امت وایي چې اختلاف المطالع نه دی معتبر. مطلب دا چې په دنیا کې په یو ځای کې میاشت ښکاره شوله چې سبا روژه ده نو ټولو دنیا کې به روژه وي، او که بالفرض داسې وشوله چې په میاشت په دنیا کې په یو ځای کې میاشت ولیدلی شو چې سبا اختر ده نو په ټولو دنیا کې به اختر وي. بیا پکې د ځان له ځان له کمیټو څه خبرې نشته دی. دا د جمهور قول دی. مشرق کې روژه میاشت ښکاره شوله مغرب والا به روژه کي، مغرب کې میاشت ولیدلی شوله مشرق والا به روژه کي، یعنی سعودي کې ولیدلی شوله نو سعودي کې به هم روژه وي، پاکستان کې به، هندوستان کې به، ټوله دنیا کې به، افغانستان کې ولیدلی شوله ټوله دنیا کې به بیا روژه وي، پاکستان کې ولیدلی شوله ټوله دنیا کې به روژه وي، ترکیه کې ولیدلی شوله ټوله دنیا کې به روژه وي. دا مسله ده د جمهور امت. لیکن امام شافعي رحمه الله فرمایي او په احنافو کې هم یو قول دا دی امام صاحب نه چې اختلاف المطالع نامعتبر دی. دې ته بلادي بعیده وایي. بلادي بعیده دا معنا ده چې یو وطن د بل وطن نه دومره لرې دی چې د هغې اوقات جدا جدا دي. لکه دا دی اوس زموږ سره 1 بجه او 3 منټه دي، سعودي عرب کې به اوس 11 بجې وي او 3 منټه وي، تقریبا 2 غنټې ته موږ مخکې یو. 2 غنټې زموږ او د چین په منځ کې 3 غنټې فرق دی. زموږ او د چین په منځ کې 3 غنټې، زموږ سعودي منځ کې 2 غنټې، زموږ د کراچۍ په منځ کې 40-45 منټ. دا بلادي بعیده دي. نو بلادي بعیده په باره کې بیا دا مسله ده چې د یو ښار رؤیت د بل لپاره دلیل نشي کېدی. بس په کوم ځای کې چې چا میاشت ولیدله په هغه ځای کې به روژه وي، او چې په کوم ځای کې چا نه ده لیدلې هلته به روژه نه وي. نو دا 2 مسلې دي. دلته دلایلو موقع نه ده او دا عوامي مجلس دی، داسې علمي مجلس نه. زه په دې کې دلایل وایم. خو موږ دا رای خوښه ده چې اختلاف المطالع معتبر دی، د هر ځای خپله خپله مطلع ده. وجه دا ساینس او ټکنالوژي زمانه ده. پخوا زمانه کې ساینس ټکنالوژي د فلکیاتو دا قسمت ترقي نه وه. په وخت کې علماو د خپل حالاتو مطابق او د هغې ځای د ماحول مطابق هغوی دا په طور کړې وه. نن سبا خو یو ګلوبل ویلیج دی دنیا، د ټولو دنیا یو ګلوبل ویلیج نه بلکې ګلوبل روم دی. اوس دا یو کمره ده، ډیجیټل زمانه ده او ساینس او ټکنالوژي ډېره زیاته ترقي کړې ده. به یک وخت سړی د ناروې او د امریکې او د انګلینډ او دارنګې د ډنمارک او د فرانس او د جرمني او د هالینډ او د هانګ کانګ د دې علاقو نه خبرېږي اوس په دې زمانه کې. په زمانه کې دا ممکن نه. نو بالفرض که چېرته سعودي عرب او چین او پاکستان د دې مطلع وشي او ټولو دنیا یو رؤیت نو په دې کې بیا علماء مسلې راځي. یعنې به طور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صوموا لرؤیته یا لرؤیتکم، دواړه حدیثونه دي چې کله میاشت ولیدلی شي روژه کوي. نو اوس دلته ماښام نن ماښام به پاکستان کې خلک کینی، ماښام به خلک کینی او دا به ګوري چې میاشت ښکاره شوله که ښکاره نه شوله. تقریبا ماښام دلته کې په باندې 6 بجې ماښام وي. نو د 6 بجو په ټایم کې به خلک بره ګوري فضا ته چې سپوږمۍ ښکاره شوه که ښکاره نه شوه. نو که ښکاره نه شوله او ټایم لاړو 2 غنټې پس به بیا سعودي عرب کې خلک ګوري چې میاشت ته او که نشته دی. دلته خو د رؤیت ټایم لاړو که نه، رؤیت ټایم لاړو، ورځ ختمه شوله. چې ختمه شوله نو اوس مسله جدا ده چې اوس دلته کې موږ ونه لیدله نو لہذا موږ به سبا نه نیسو روژه، بل سبا به نیسو که نه. او سعودي عرب ولې ولیدله نو د هغوی دپاره رؤیت راغی. دغه مسله باندې زموږ اعتماد دی چې سعودي عرب سره روژه نیول ضروري نه دي، ځکه سعودي عرب دلیل نه دی. او د هغې وجه داره سعودي عرب والا هم په خپله د چا سره روژې نه نیسي. دا سره شرعي مسله خو نه ده. څو ځله داسې شوي دي چې د سعودي عرب نه کم مغرب طرف ته کم علاقو کې میاشت ښکاره شوې ده، هغه وساړو روژه نه ده نیولې. سعودي عرب والا په خپله د هغوی سره روژه نه ده نیولې. 2 کاله وړاندې کله چې افغانستان کې طالبان حکومت شو، تاسو خیال وکړه هلته کې د سعودي عرب نه 1 ورځ مخکې اختر شوی و، پاکستان نه 2 ورځې مخکې شوی و. سعودي والا د هغوی سره روژه هم نه و نیولې، اختر یې اوس هم نه و کړی، نه و کړی ورسره. په دې وجه باندې د پاکستان چې کومه د رؤیت هلال کمیټې ده په دې زموږ اعتماد شته. او داسې مه وایئ چې دا مولیان خرڅ دي او دغه پښتنو دعوې ګواهي نه لي. او نه، دا خبرې غلطې دي. پښتنو ګواهي ولې نه لي؟ پلانې مولي صاحب یو، پلانې مولي صاحب یو، پلانې مولي زموږ څه کار دی؟
پلانی مولي صاحب کېدای شي چا سوران ای چا څه به نه لګي د مولیانو د ضد نه الله تاسو وساتي موږ ټوله چې کله ضد باندې ورشي بیا خو یو بل کافر کړي نه پریدي چرته دا مولیانو مسلې خو نه دي چې مولي صاحب دا ټیک دا بل دا غلطه را شری مسلې دي یو سره ټول عمر سعودي عرب سره روزه کېږي نو روزه کېږي څه غلط خبر هم نه ده دسې مده ځان نه کو چې نه روزه ونه شوله ټول عمر سړی د سعودي عرب سره روزه کوي اختر کوي او په دې خبر دا اعتماد دي چې سعودي والا ډېر احتیاط کوي او دا چې هغوی د رؤیت هلال ډېر زیات پابندي او ټول عمر د هغې سره روزه کېږي نو اختلاف المطالعې معتبر نه ګڼي نو څه ګناهګار نه دی خو داسې نه چې یو کال نیسم ورسره او بل کال نه نیسم او خپل د نفس تابعداري کومه نو دا خبره غلطه ده لہذا دا سبا دا او یا بل سبا دا نو دا تردد ختمول غواړي الحمدلله اکثر کله چې دا ورځ راشي که نه ماښام یو زموږ په ټلیفون باندې چې کوم راشي یو ټلیفون کټ کېږي بل کېږي بل کټ کو بل کېږي او دا مې یاره مولي صاحب سبا روژه شته او که نشته دا زما کار دی د عنایت الله اصلاحي کار خو نه دی چاته یم چې روژه شته او که نشته دی دا خو د دې حکومت ذمه داري ده چې هغوی اعلان وکړو بیا روژه کېږئ که زه سل ځل ویم چې سبا روژه نشته حکومت ویل دا به روژه وي او که زه سل ځل ویم چې روژه شته او هغه نه نو بیا به نه زما د ویلو خبره نه ده نه د بل مولي صاحب خبره نه بل مولي صاحب خبره ده لہذا دغه زمونږ ذموار دي او دغه علما دي او بل دا چې دا علما څه سادهګان دي چې زما سره پر خپل آخرت خرابوي او بل دا چې په دې کې ګوره دیوبندیان پکې ناسي بریلیان پکې ناسي اهل حدیث پکې ناسي شیعګان پکې ناسي مختلف تنظیمونو والا خلک په دې کې ناسي ډېر څلوېښت کسان پکې ناسي د هرې پارټۍ او د هر مسلک خلک په دې کې ناسي د فلکیاتو ماهرین ساینسدانان په دې کې ناسي خو دا ټول مولیان په یو مسله کې نه متفقي او په دې کې متفقېږي چې په پاکستانو باندې روژه خورو ولې دا لیوني دي سادهګان دي په سر کې ډز شوی دی چېرته تاسو منئ چې مولیان په دې مسله کې متفق چې راځئ په پاکستانو روژه خورو ټولو پیسې اخیستې دي هر کال پیسې اخلي لږ د عقل نه کار اخیستل غواړي بې اعتمادي نه پکار دا علما دي زمونږ شیخ محترم مولانا ګوهر رحمان رحمه الله هم دقه ویل سره دې نه چې مردان کې اوسېدو د مردان خلک ټول عمر یو ورځ مخکې روژه نیسي یو ورځ مخکې هغوی اختري مولانا مرحوم به ویل نه د پاکستان په کمیټۍ زما اعتماد دی هلکه څومره لوی عالم و د مولانا په شان عالم په دې نورو کې اړوونو او دا په دې کمیټۍ کې نه و په کار خو دا و چې د اختلاف کولی چې زما غټ عالم یم څوک پکې مانالي نه دا خبره نه کوله بس چې د هغوی مسله ده بس ټیک ده لہذا دې مسلو نه ځان ایستل پکار دی ټول عمر موږ په دې کې یاره سبا روژه شته او سبا نشته دی لہذا بس کمیټۍ ته به ګورو چې کله اعلان وشو روژه کېږو به او چې کله اعلان وشو نو بیا به اختر کوو دا مسله هم دقه ځای پورې کافي ده دقه ځای پورې کافي ده البته یو خبره درته کوم ګورئ کم از کم چې زمونږ د جماعت د مقتدیانو دا ملګري په دې مسله باندې پوهې دروغ ګواهي چېرته ونه کوي دروغ چېرته ونه وایي څوک چې ما میاشت ولیدله ګورئ په دې وجه باندې کم سړی چې رؤیت هلال ته ناست دی او هغه د خلکو نه ګواهی اخلي نو هغه به دې سړي ته ګوري چې په دې کلي کې دا چېرته په دروغجن مشهور نه دی کله کله داسې یو سړی په دروغجن مشهور وي او دا راشي وایي ما میاشت لیدلی ده نو که دا سل قسم وکړي زه په یقین نه کوم بیا مشهور دی په دې احادیثو دا باب نه شهادت دا باب ډېر زیات محتاط دی په دې احادیثو کې دا 1400 کاله چې دا دین موږ ته راورسېدو د احادیثو باندې او د دې راویانو په دې واسطه باندې چې کله ثابت شوی دا چې یو راوي یو ځل چېرته کې دروغ ویلی دي یو راوي یو ځل دروغ ویلی دي هغه ټول عمر مردود شهادت ګرځېدلی دی په باب د روایت کې یعنی هغه چې په کم حدیث کې راغلی دی تاسو ګورئ که نه دومره احتیاط شوی دی یو راوي دی او هغه چېرته په یو حدیث کې دروغ ویلی دي چېرته نو که دا په سلو حدیثونو کې راغلی دی سل واړه موضوعي ختم منګړت ساقط شو که دا په 200 حدیثو کې راغلی دی په 200 حدیثو کې اگر چې مخکې دروغ نم دی ویلي یعنی په 2025 کې دروغ ویلو او په 2023 کې هغه چې کوم احادیث راوړي دي مثال ویما هغه وخت کې هغه دروغ ویلیم نو او بس ټول حدیث خلک دا دروغ دی وي د مخکې دروغ ویلي دومره احتیاط پدې کې شوی دی یو ځل چا غلط بیانی کړی دی یو ځل غلط بیانی دغه غلط بیانی په بنیاد باندې دغه حدیث کمزور دی بیا چا نه دی اغست عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه لویل دغه زمانه و مسلمانانو خلیفه ډېر عادل انسانو نو هغه لساته کسانو ویل چې منګه میاشت لیدلې ده میاشت هم لیدلې ده وایي هغوی ته چې وکتل د هغوی د شکلونه داسې د عادلانو نه و داسې نه ښکارېدله چې دوی داسې نیکان دي چې دوی د میاشت په لیدو کې دلچسپي والي لکه یو سړی ټول عمر د ساري مانځل اړو پاسي نو او سبا قسم کوي که نه چې د ساري مونځ په دې ټایم باندې دی څوک یې مني نه مني وایي ته پاسي نه
څنګه تا ساري مونځ د اذان ټیم ته معلوم دی نو که هغه قسم هم کې څوک دغه په خبر یقین نه کوي یاره وایي ته پاسې په خپله نه کېدای شي ستا ګړی بیټې مئ او چې یو بابا د سپینګیری دی په لخته باندې ګرځي غوټې غوټې چشمې لګولي دي پیړې پیړې نظر یې نه لګي خو چې د ساري مونځ شوقي دی نو چې هغه و چې ساري اذان په دې ټیم باندې کېږي نو خلک ګړو ته هم نه ګوري وایي دا ټیک وایي دې ته ویلې کېږي مشاهده دا 10 کسان یا 8 کسان چې راغلي دي نو د هغوی دا شکلونه داسې وو چې د هغه نه معلومېدله چې دا کسان ښه خلک دی البته ګورئ د شکل مطلب دا نه دی چاره د دې سړي ګیره غټه ده او که ورکوټې ده او ټوپۍ په سر یې او که نه په سر یې پټکۍ په سر دی او پټکۍ نه دی په سر کله کله د چا په سر پټکۍ به بیا به هم دروغ وایي یو سړی باړو ګیره خري او بیا هم رښتیا وایي دا مطلب نه دی چې د دې شکل کې په دې شکل کې دننه څه شی دی چې هغې ته به ګورو دا د انسان پته لګي که نه چې دا زما سه کیني پاسي دا پاسي دا پاسي اسه صورت حال دی نو کله چې هغوی خلیفه له رال ویل تاسو سره راغلي موږ ویل میاشتې دله ویل تاسو رښتیا وایي ویل او رښتیا مې دله دروغ خو نه وایي که نه ویل نه هلکانو ستاسو د مخونو خو ماته د رښتیانو خلکو نه ښکاره کېږي وایي هغه تاڼهدار ته ویل چې دا دننه که او سمې برابر که ویې وهه چې دی بیا نه کوي ډانګې وله په لاس کوره کړی دی او د سر له وله راشي چې سمې والي وي چې څو پورې ته ما آواز نه یې کړی نه به را پرېږدی سمې والي دی ویل اوس را پرېږده چې رال ویل تاسو میاشت دله ویلا ویل تاسو راشئ میاشت څنګه وه دا میاشت که ستاسو خیالي کلی ده دې طرف ته داسې وي دا کله داسې داسې که نه د دې دا کونه چې دا دوه روخه دا کله دې طرف ته کله دې طرف ته ویل تاسو راشئ تاسو څنګه لیدلی وه دا شکل یې ماته جوړ کړئ په کاغذ باندې یو راغی نو شکل یې جوړ کړو داسې وه دې بلامبټ طرف ته مخ وه بل طرف داسې ویل دا دې پوره غاړه پیټو ته وه بل داسې تیمرګر ته جوړه کړه بل داسې شجادې ته جوړه کړه بل دې جابات ته د هر یو نښه د بل نه بدل وه 10 کسانو ټولو دروغ ویل دا ستاسو کار نه دی چې ستاسو فیصلو او ستاسو په خبرو باندې به موږ په دې باندې به موږ چېرته داسې کوو چې په دې باندې به دین قایم وموږ او بل تاسو ستاسو خدای نن سبا موږ ټول ته پته نه چې خلک دروغجن دی ډېر زیاتو او دا څنګه خبر د ټول عمر د مردانو 400 خلکو او د پېښور خلک میاشتې نه او د دیر دا خلک یې نه دي وایي دا موږ د دیروجان به ډېر ګناهګار یو یا به دا ډېر وړاندې چې د دې دا سترګې کار نه کوي د هغوی سترګې کار کوي سوچ په کار دی که نه په دې وجه باندې دا مسله ډېره زیاته ضروري ده ما یو کال دا مسله بیان کړې وه زموږ د 400 د مردان بعضې ملګري خفه شي وو نو ما ویل چې ما خو تاسو نه یاد کړی چې مردان او 400 پېښور مې یاد کړی دی خو چې کوم کسان خاص خلک دی شوق کوي د دې شي او ټول عمر هغه خلک میاشتې نیولی نه نو دا مسله د لږه خطرناکه ده شرعي مسله ده لہذا تپوس به د شریعت نه کوو په دې باب کې بار تقدیر د روژې مسله هم دقه شوله انشاءالله دا نن هم یو مسله نیو بیان کو او دا سلور جمعې به انشاء الله الرحمن راځي په دې کې 2-3 جمعې به د روژې مسلې بیان کو پکې او په آخر کې به بیا د اختر مسایل او د فطرانې مسلې به هم بیانو او دغه دین دی دا به یادو د یو بل نه نو بل خو څه شی نشته دی دا مسلې یادول غواړي او ډېر ثواب پکې دی ګورئ حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی د علم یو باب یاد لکه تاسو د رؤیت هلال مثلا نن یاده کړه ده که نه چې تاسو پوه شوئ چې اختلاف د مطالعې معتبر دی که نه دی خلک به یو روژه نیسي که جدا جدا به نیسي او په دې مسله ځان پوه کو په دې مسله کې تاسو علما شوئ حدیث کې راځي د 1000 رکعات نفلي عبادت نه غوره عبادت هم وکړو خوش قسمت یې که نن تاسو په دې مسله ځان پوه کړئ لکه تاسو چې نن د جمعې په ورځ باندې 1000 رکعات نفل عبادت کړئ دومره ثواب دی مونږ کوم دې مسلې چېرته یادو نا وخته چې کله بسا خطبه شروع شنو بیا د خلک دکانونو شیلټر را باندې کې ګړاړ خیجې را منډې وهي او ډېر پکې داسې اذان وشو بیا هم ناست دي مسله خو ته معلومه ده که نه یهودیانو باندې الله رب العالمین دا پابندي لګولې وه چې د هفتې په ورځ باندې د جمعې د ورځې د نور د پرېوتو نه واله د روان اتوار د شپې پورې دا کومه د هفتې دا 24 غنټې چې دي چې کله د هفتې ورځ شروع شوله شپه ورځ په دې کې به تاسو بالکل به تاسو ښکار مار نه کوئ که میان نیول دا حرام دي که دا تاسو ونیو دا میان حرام دي که دې روزګار کوئ دا حرام دی دا پیسې حرامې دي نو په هغوی باندې دا 24 غنټې پابندي وه په موږ باندې 25 منټه پابندي ده تاسو پته دا مسله موږ ته هم ده خو موږ نه ده موږ یهودیان موږ ته معلوم دي او موږ ته خپله مسله معلوم نه ده موږ ته هم الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع اے مسلمانانو کله چې اذان وشي نو تاسو فاسعوا الى ذکر الله منځ ته منډې کوئ د الله ذکر ته منډې کوئ جمعې ورځ دا کارونه پرېږدوئ روزګارونه پرېږدوئ دکانونه بند کوئ سکولونه بند کوئ
کالجونه بند کړي، یونیورسټیانې بندې کړي، مدرسې بندې کړي. فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع، بیع مې ختم کړي، پیسې ګټل ختم. لہذا چې اذان وشو نو کوس تخپل ټماټر خرڅه حرام، خپل لوګان خرڅه حرام، خپل وړه اوریجه خرڅه حرام، کور ته سوړې پیسو باندې اخلي دا حرام دي ستاسو لپاره. الله وی ذروا البيع، بیع پرېږ دا. علماء سره یو مسله بیان کړې ده چې په هغه صورت کې دا جایز ده چې سړی په ګاډي کې روان دی منځله، به تور مثال کې مرګر ته منځله زو او جسم سوزوکی کې ناس په دوران کې په دې ګاډي کې دنه څوک شهد خرڅي، څوک ټماټر خرڅي، په دې ګاډي کې به واغسل. دا به ځکه جایز دي چې د دې په جوانې زما د اتل راتله دا نه متاثر کیږي. دا قیو صورت کې دا به جایز ده. موږ صورت حال ګورې تاسو ټول خلک بس اذان شوه دی او دکانونو کلاو دي. البته دا مسله بیا شته ده، دې اذان نه کم اذان مراد دی، اذان خو یو اذان دی. نو موږ خو دوا ځانونه کو د حضرت عثمان د زمانه نه پس کسوګي اذان کوي هم ټیک ده، یو اذان هم کافی دی. او دوم سنت دی د حضرت عثمان، یو اذان سنت رسول الله دی، دو د حضرت عثمان دی. نصیب کسوګي اذان کوي نو ثبت نه کوي. خودم ردا چې د اذان په باره کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا ډومبه اذان دی اجي سب چې کوم ویل دی دا اذان ته مراد دی دی نه پس بیا به دا شی حرامي. او جمهور علما وایي چې د خطبه اذان دی راکم چې ما ته مخې ته ورستو وي دا اذان دی دین ورستو که سړی بیا سخر سي اخلي د کوم وخت پورې اذا قضيت الصلاه کله چې مونږ پرشي دا غنه پس بیا زيو بیا د الله تعالی ګټه وټه کوي او روزګارونه بیا کوي. نو موږ باندې دا حکم دی، موږ کم دی په دې عمل کو، موږ نه کو په دې باندې. اذان دا بارانونه بند وکړه، دا پسونه خراب شو. په اول ازمات یو کسویل چې موږ په دې کلی کې ویل د لکونو نه زیات د لکونو په روپو باندې موږ لوبر راوړلې، لکونو پیسې زم د کلیوالو ولګېدې، لکونه زرګونه نه. زمونږ کلی ته تقریبا په 3.5 زره باندې یو دغه راځي، دا کنټینر راځي، څو ورته وایي هغه یو ټینکر راځي 3.5 زره باندې. نو په هغه کې څه یونی میټینګ یو به پکې 15 کسان په کور کې اوسېږي، دا ټینګ یو بلګي نه چې روزانه ته حساب ولګم میاش کې په یو کور کې 1.5 لک روپۍ شولې یا لک روپۍ کم از کم ولګېدلې. په دې بنیاد باندې مسله یادول ضروری دي. نن به یو مسله بیان کو د جمعې په ورځ باندې چې هغه ته مسله د نیت وای. د نیت د روزې د پاره نیت کول ضروری دي او که ضروری نه دي؟ او د روزې د پاره نیت کول ضروری دي. حدیث کې راځي لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، دا غي چا روزه نه کیږي چې د شپې نه د روزې نیت ونه کی او د شپې نه بعد روزې نیت کو. البته دا نیت بسنګ کو او دا نیت بدسې کو چې سبا روزه کېږم، بس د قنیت دی کنه. دا الفاظ چې خامخه په خپل باندې بوایو چې وبصوم غد نویت من شهر رمضان، نو په خپل باندې که چا وایو نو سو ګناه باندې خود خپل ویل ضرورت نشته. اگر چې بعض علما د خپل ویل ته بدعت وایي، خود ته ضرورت نشته لري، ځکه وایسه اعمال د زړه دي او سه اعمال د انسان د باقی بدن دي. نو دا نیت کول د زړه عمل دی، نو چې د زړه عمل دی نو په جبه ولې وي عمل د زړه دی، نو په جواب باندې ویل ته ضرورت نشته. په دې ځبانه د روزې د نیت مسله دا ده چې د شپې نه بسړی نیت کوي، نیت دا ده چې سبا روزه کېږم. او زمون الحمدلله د پښتانه اسیم ټول میاش روزه نیسی، داسې مسله نشته. لہذا د ماښام نه د ټولو پښتنو تقریبا دا نیت وي چې سبا زما روزه ده. نو پنجابیان د پاره ودا مشکل جوړیږي ځکه چې هغوی روزې موجې نه نیسي. حقیقت دا دی، هغه ما یو څو کال وړاندې پنجاب کې لاهور کې د قذافي سټیډیم سه یو ځای کې زما چا سره ملاقات نو هلته لکانو اسکول کې غټ لکانو اسکول کالج کې مل تاسو روزه ویل نه روزه نه نیسي، ویل نه ہم رکھ نہیں سکتے، ایسے نہیں رکھتے نہیں رکھ سکتے، نشو نہیں ہوئے اللہ کولے نشی نہیں ہوئے، بس دھوپ بہت زیادہ ہے، بہت گرمی لگتی ہے، فلائیں گرمی ڈر زیادہ رہا اسے کہ وہی بس ہم جمعے کو رکھتے ہیں، بس ہر جمعے کو ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں 4 روزے رکھتے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نہیں رکھ سکتے. او بیا چې د اختر ورځې نو داسې خوشاله ته ویل د 150 بجې شپې تر روزې نیولې دی، او سم خوشاله طبیعت کې برابر ګرځي دغه نه. لہذا مسله دا ده د شپې نه بسړی نیت کې شپه څه ته ویل کېږي. د شپې نه مراد ماښام نه دی، ګورئ د شپې نه مراد ماسخوتن یوازې نه دی، د ماښام د نور پرېوتو نه چې دی په کم ټیم کې زړه کې راغله چې سبا زما روژه ده بس دا کافي ده. ماښام دی زنانه چې کله ماښام نو د وریجو میجو دپاره ستاسو خلک پکې میا چې د میو دپاره انتظام شروع کړي چېره سبا به تیاری میری کو، بس دا نیت دی که نه. یا څوک روټۍ خوري نو د وړو
اخکلو تنظیم پکې شروع کړي نو دا نیت دی کنه دغه نیت دی او که بالفرض د شپې کله کله داسې وشي سړی بیمار دی او ماښام د روژه ماتې نه مخکې ایسته وده شو روژه ماتې نه مخکې وده شو ایسته کله کله سړی ډېر ستړی او دغه د پښمني ته راپاسو ماښام یې روژه هم نه ده ماته کړی ماښام مونځ یې هم نه دی کړی ماسخوتن یې هم نه دی کړی وده دی ایسته دا ټرکانو ډریوران غریبانان چې کله راشي بس داسې ډب ډوب پراته یې پاسېدی بیا نه شي پښمني کې چا پاس او اذان نه دی شوی نو دغه نیت دی که نه بس یعنی شپه د سهار د اذانه پورې دغه شپه ده لهذا پښمني ته راپاسېدي دغه نیت دی داسې مه وه چې زما نه خو نیت پاتې شوی بس پښمني ته راپاسېدلې څه له راپاسېدلې خوراک ته راپاسېدلې چې زه خوراک وکړم دا نیت دی لهذا نیت په دقه معنا ضروري دی او البته یو مسله پکې بله بیانومه یو مسله هغه دا ده چې بعضې وخت کې سړی په ناره باندې روژه نیسي په ناره باندې د نارې روژه کېږي او که نه کېږي ډېر ځوانان زمانه دا تپوسونه کوي پروس کالیر چې موږ بس ګرانه داسې موږ نه وږي کېږو وایي ځکه د ورځې خواش هم سړی ودی نو موږ پښمني ته نه پاسېږو موږ هسې م ودی نو زموږ روژه کېږي که نه کېږي د نارې په روژه باندې ځان پوهې کړه د نارې روژه خو کېږي که سړی و چې زه خوراک نه کوم پښمنۍ کول مستحب دي نبی علیہ السلام فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکه پښمنۍ کوي په دې کې خیر او برکت وي خو که سړی نه کوي نو په ناره باندې روژه کېږي خو د هغې دپاره ضروري ده د هغې دپاره ضروري ده چې دا به د دې شپې به د نیت کړی وي چې سبا زه روژه کېږم خو زه پښمني ته نه پاسم نیت به یې کړی اوس د شپې نیت نه دی شوی او دا سهار امپا نه سېدو او بیا سهار اړو پاسېږي نو مازدیګر را پاسېدو داسې مجاهدین هم تاسو ته معلومي که نه چې د شپې په 2 بجې سملي که نه دا هلکان ما ته معلوم دی پکې په 2 بجې د شپې سملي په 3 بجې سملي او سهار 5 بجې نشي پاسېدلی او دا ودی او سبا د ماسپښین د مانځه نه پس په دې اوړي کې ټیک ټاک زر ته میجارټي وایم اکثریت د نوجوانانو دا چې د ماسپښین پاسېدل داسې وکړه نه وه په دې اوړي کې جون جولای کې په دقه شانې او بس دا بده خبر ده خدا کمیس پرتوګ به په غاړه راوړی او په سین کې بیا لمبل ویل ګرمي ده بیا به باقي ټیم په سین کې د مازدیګرې پورې وو که سړی اوده دی او ماسپښین نه پاسېدو روژې نه کېږي بیا ښه ځکه نیت په کم ټیم کې ده روژې دپاره مسله دا ده د روژې دپاره مسله دا ده چې دا به د احنافو د مذهب مطابق د زوال د ټیم نه مخکې به دا نیت کوي او د زوال ټیم کې هم دا اوده دی نو روژې په کم ټیم کې وشوله روژه دې ته وایي چې بس دا به اودی په اودو په خوب کې به دا روژه کوي په دې وجه باندې عزتمندو رمضان دا گیم نه دی دا لوبه نه ده دا ځان ستړی کول نه دي بلکې دا خو د الله رب العالمین د طرف نه یو احسان دی دا احسان څنګه دی د دې مثال د صرفو دی د دې مثال د شیمپو دی د صابون دی چې دا د انسان بدن پاکوي څنګه چې په ښکلې خلک ګوري که نه چې کله ځان له صابون هم اخلي نو وایي چېرته چېرته بهر ملکي بار ملکې صابون راله پکار دی شیمپو هم بار ملکې پکار دی صفایي په دې باندې ښه راځي موږ د ښه نه ښه صابون ګورو د ښه نه ښه شیمپو ګورو نو دغه شانې په روژه کې هم چې ځان ښه ستړی کړو چې په دې باندې سم زموږ دا ګناهونه پاک شي سم سړی دا ګناهونه پاک شي او بیا چې په روژه کې سړی دی کله کله پکې بیمار هم شي د الله نه بیماري پکې به نه غواړو ګورئ الله دې پکې نوم بیماران کوي خو که بیمار هم شي پکې نو دا هم ښه خبره ده د بیمارۍ په وجه باندې سړی د ګناه نه پاکېږي او بیا چې روژه هم ده او د هغې نه پس پکې بیمار هم شولې نو الله تعالی به دې مزید د ګناهونو نه پاکي یا پکې سړی مسلسل بیمار دی دا هم دې په دې باندې خوشحاله صبر دې وکړي چې بس یو روژه ده او بل بیمار یم سم د ځوانۍ د ګناهونو ورانه معاف شي ښه ځان ستړی کوي په دې روژه کې ښه ځان ستړی کول غواړي ما یو ځای کې به درس کوو یو سپین ږیری و داسې 15 کالو او 1 کالو مینس کې داسې یو باباجي به راتلو هر ورځ به زمانه تپوس کوو چې جي څنګه چللی مونږ خو به د خرکارۍ به هم پخوا کولې به د کراچۍ کې یو ځای بل ځای کې خو ډېر روژې خوړلي دا ماته الله معاف کړي که معاف به نه کړي دا به هر ورځ تپوس کوو غم ورسره و ما ورته ویل که څوک معاف کوي که نه معاف کړي بابا تا معاف کوي دومره غم د سره دی او د الله دغه شانې بنده خوښي چې د دې ورسره غم چې زما ګناه شوی د الله به معاف کړي که معاف به نه کړي حدیث کې راځي که نه نبي علیه صلات وسلام صحابو ته یو کس ته ویل ما ته نصیحتونه وکړه نبي علیه السلام ورته نصیحتونه کړي یو نصیحت ورته دا کړی ویل امسک علیک لسانک جبه د ځان سره کنټرول کړه بې باکه خبرې مه کوه کنټرول جبه کنزل مه کوه دروغ مه وایه غیبت مه کوه داسې بې باکه خبره مه کوه نو امسک علیک لسانک یې ورته دا ویلې وه یې ورته دا ویلو چې ولیسعک بیتک کور دې پراخه شه په تا باندې دې مطلب سره یا مطلب دا دی دا مطلب دی
چې زیات وخت په کور کې کېنا، بار ډېر مه ګرځه، بار فتنې دي، بار فسادونه دي، نظر حفاظت به نشي کولی، غلاګانې دنه ونشي چېرته، چا څه دوکې ونه کړي. زیات وخت په کور کې کېنا، بغیر د حاجت نه او بغیر د ضرورت نه بار موزه. د رسول الله بیبیانو ته الله ویلو قرن فی بیوتکن، خپلو کورونو کې کېنئ. داسې نه و چې قرن فی البیوت کور کې کېنئ، فی بیوتکن په خپلو کورونو کې کېنئ. ولې په کور کې خیر دا وي د ډېر ګناهونو نه سړی په دې باندې بچ کېږي چې بهر نه وځي. او یې ورته ویلو چې وبکې علی خطیئتک، خپل ګناه باندې جاړه، خپل ګناه باندې وجاړه چې ګناهونه دې کړي دي، موږ دله ګناهونه شوي دي. ځوانۍ کې یا اوس روان دي، زموږ ټول عمر د ګناهونو ډکي، ورځ ډکه ده، هفته ډکه ده، ګنټه ډکه ده، منټونه ډک دي. که موږ خپل ګناهونه لیکل شروع کړل، د کرام الکاتبین نه به زموږ دا لیکل زیات دي. بیا دومره زیات موږ ته معلوم دي چې موږ څومره لیکل، موږ څومره ګناهونه کړلي. او د ځان معلوم دی، من آنم کې من دانم، زه هغه څوک یم چې ځان پیژنم. لہذا دا روژه الله را دې دپاره لېږلې ده چې دغه ګناهونه الله ته موږ مخامخ کړو چې الله تعالی دا ګناهونه موږ ته معاف کا. اصل سوال هم دقه دی. دنیا مو غواړئ، د چا روزګار نشته، الله نه روزګار وغواړئ. څوک بیمار دی، دعا وکړئ چې الله یې روغ کړي. په چا باندې قرضونه دي، د هغې دپاره هم سوال وکئ. د چا جاب نشته، د هغې دپاره هم سوال وکئ. یو بل ته هم وکئ. خو بنیادي طور باندې رمضان د دې مطلب هم دا دی چې موږ په خپل ګناهونو باندې الله ته وجاړو او د دې روژو نه خوند والو، د دې روژو نه مزه والو. دا روژه د ځان دپاره د الله رحم وګڼو، د په ځان باندې بوج ونه ګڼو. د تراویح پکې اهتمام وکړو، د قیام اللیل پکې اهتمام وکړو، د منځونو پکې اهتمام وکړو، خوبونه پکې موږ په توازن باندې وکړو، خوراکونه پکې په توازن باندې وکړو. سابقوا الی الخیرات باندې عمل ډېر وکړو چې موږ پکې نیک اعمال ډېر زیات وکړو. دیو بل په دې کې مخکې شو انشاءالله، په دې کې به ډېر زیات خیر وي. او روژه وایي ستنو 3 سیزونه ځان ساتل دي. دا مسله خو موږ ته معلومه ده. مفطرات ثلاثه، خوراک نه ځان بندول، سکاک نه ځان بندول، او د زنانو سره د تعلق نه ځان بندول. هر قسم تعلق، زنانه سره ناسته، د هغې سره د مینې محبت خبرې کول، یو بل ته نږدې کېدل، دا ټولې خبرې پابندي ده د ورځې په ټیم کې. ځکه دا 3 سیزونه داسې دي په دې باندې روژه ماتېږي. د دې نه علاوه په نورو خبرو باندې روژې نه ماتېږي. بعضې مولیان صاحبان الله دې رحم بې وکړي، داسې حساسې مسلې چیړي، حساسې مسلې چې په هغې پسې خلک خاندي. د هغې تصریح اشاره کوم هلکانو، پرون ما په دې فیسبوکونو باندې بعضې مسلې چلېدلې، نو په هغې پسې خلکو خنداګانې ډېرې زیاتې کولې. دومره زیات سختي پکې نشته دی. چېرې روژه کې او په استنجا کې هم احتیاط کوي چې روژه ماته نشي. دا دومره احتیاطونه، دا روژه نه ده. داسې دین نه ګپ نه جوړول پکار. استنجا به داسې کوي، دا داسې دین دی. او داسې وخت څوک ته رولی شي. دا شریعت دومره سخت دی. الله څه فرمایي؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دا قرآن دی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله په تاسو باندې په دین کې سختی نه ده اچولې. اوس دا کومه خبره سړی چې استنجا کوي نو څنګه د بدن ته اوبه داخلېږي؟ بس عجیب غونې خبره ده. دیو جنا دا قسمه مسلې دا علماء علم نه دي بیانول پکار چې خلک په هغې پسې وخاندي او دین د مذاق جوړ کړي، او عوام علماء قور کې چې هغه په دین باندې خبرې شروع کړي، د مولیانو په کردار باندې خلک بیا خبرې شروع کړي. دې مسلې ځان ساتل غواړي. البته مسله د انجکشن مسله پکې دا، ځکه موږ بیماران ډېر زیات راځو. انجکشن د مسلې خلک تپوس کوي چې کله روژه ده په دې کې سړی انجکشن لګوي نو په دې روژه ماتېږي که نه ماتېږي. نو څو علما خو د دې قایل دي چې په دې روژه ماتېږي. خو صحیح خبره دا ده چې په روژه کې مار سړی وچیچي، لړم یې وچیچي، نو چا هم نه دي ویلي چې په دې روژه ماتېږي. یعنې په دې سلفو کې دا قول چا نه دی کړی چې لړم مار مچۍ څوک وچیچو نو د روژه چېرته ماتېږي. حالان کې د مار، د مچۍ، د لړم دا زهر هم په دې بدن کې خورېږي. په دې څوک د روژه ماتې نه دی قایل. لہذا دغه شان انجکشن مثال دی، که دا په غوښه کې وشي او که په رګ کې وشي، دا په دې بدن کې خواره شي. لہذا په دې باندې روژه نه ماتېږي. یو سړی احتیاط کوي چې زه نه کوم، نو ښه خبره ده. په دې وجه باندې مسله دا ده د ډراپونو په باره کې او دارنګې د دې دغه په باره کې د انجکشن کوم چې د رګ ستنې دي، نو که په هغې کې دا ګلوکوز ټایپ کم دي، ګلوکوز ټایپ کم چې د انسان بدن ته تقویت ورکوي. په دې ډاکټرانو تاسو هم پې پوهېږئ کم باقي ګلوکوز دي، داسې شی دی چې په هغې باندې د انسان معدې ته تقویت میلاویږي. بیا د روژې مخالف شی دی که نه، د روژې مخالف ته نو په دې روژه ماتېږي. لہذا ډاکټران صاحبان په خپله مسلمانان دي رتې ملګري دی، دیرو ډاکټران څه کافر نه دي، د پته ده. هر چا له ستنې نه وایي چې ورشي دا ته وایي چې دا روژه دا ستن ووهه دا مه وهه. خو
خو بیا هم بالفرض که ډاکټر نه پوهېږي نو بیا تپوس کوه چې د دې انجکشن د وجې نه زما د معدې ته تقویت میلاوي که نه میلاویږي په دې کې څه ګلوکوز مولوکوز شته که نشته که ویل نشته دی نو بیا روژه په دوران کې هم ته ځان له انجکشن کولی شي د دې لپاره چې ته د خپل روژه سر ته ورسوي او بالفرض که داسې بیمار دا مسله م یاده کوي بالفرض که داسې ده چې سړی خامخا هغه انجکشن وي چې په هغې کې ګلوکوز دي هغه ډریپ کې چې په هغې کې ګلوکوز دي په دې روژه ماتېږي د هغې نه ښه ده روژه ماته که خوراک وکړه ځان له اجازت دی که نه اجازت دی چې د روژه 2 کسان روژه خوړی شي اگر چې 8 کسان دي خو 2 پکې په قرآن کې راغلي دي یو دا دی چې هغه په سفر باندې روان دی لاهور ته روان ته روژه نه شوی بس مه نیسه جایز دي درله کراچۍ ته روانې سعودي ته روانې شریعت کې اجازت دی اوس دا خبره کو چې په جاز کې ته څنګه ستړی کېږي نو دا خو د الله نه تپوس وکړه چې په جاز کې ولې مال اجازه راکړله الله نه تپوس وکړه په ګاډي کې مال ولې اجازه راکړله دا خو الله اجازه ورکړله یو سړی به داسې چې هغه په جاز کې هم ستړی کېږي بل سړی به په پیدل هم نه ستړی کېږي دا خو د بدنونو فرق دی یا یو سړی بیمار دی داسې بیمار دی چې هغه د تکلیف ته چې د روژه ونیسه نو بس روژه دې ماته کړي دا خو اجازت شریعت ورکړی دی بلکې شریعت نورو زنانو له هم ورکړی دی کومه زنانه ماشوم له پی ورکوي مرضعه هغه هم روژه خوړی شي زنانه دا ماشوم له پی ورکوي او بالفرض که دا خوراک نه کړي صحت یې کمزوری دی بیا دې بچي خوراک نه میلاویږي دې ته مې روژه ماته که زنانه حامله ده پریګننټ ده هغې په خټه باندې ماشوم دی که دا ځان وږی کوي دې ته هم تکلیف دی ماشوم ته تکلیف دی اجازت دی ورته روژه ماته که بیا به یې وروسته ونیسي شریعت دی اتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږه څومره چې ستاسو طاقت دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله انسان له دومره تکلیف ورکوي څومره چې د انسان برداشت دی موږ ته مسلې نه دي معلومې د هغې سره سره داسې بوډا دی چې هغه کوم عمر ته رسېدلی دی څه ورته وایي هغه مثلا شیخ فانی چې ورته ویلی کېږي عرض العمر ته رسېدلی دی شیخ فانی مطلب دا چې دا ځان ته بوډا وایي اوس ورته د سپینګیري ناستې چا ته بوډا ووایه چې ته بوډا یې اړو مني نه لخته به ورسره وي نه ښځه ټوله زه په نن سبانو ځوانانو ځان نه ورکوم نو ټیک ده 100 ځوانان د بوډا وي خبرې ته نه رسېږي دي که ټیک خبره ده عمر خو روان دی است انسان بدن کمزوری کېږي بابا دی او هغه 15 شپېته او یو کال ته رسېدلی دی او تکلیف دی ورته نو ولې په کور کې د ښځو سرونه ماته یو کله انګور ته قاریږي کله لور ته قاریږي کله ښځې ته قاریږي په لوښو لګو را پرېوځي روژه مه نیسه الله درته اجازه درکړې ده چې نشي ټینګولی یا بوډا یا به سر کلک تړلی دی او بس ولې ګوره اکثر دا بعضې زنانو خوا ته سر به یې تړلی ډانګی ورسره د کټ خوا ته پروت دي او چې څوک کش کوي ګزار پې کوي چې دومره تکلیف دی ولې روژه نیسي تا ته شریعت وي ته مه نیسه او داسې وکړه چې کله ښه برابر شو یا ونیسه او یا دا چې دی فدیه ورکړه دا دین دی دین ګپ نه جوړول پکار په دې وجه باندې دا مسایل به انشاءالله بیانو هم او دا به یادو په دې به عمل کوو دقه دین دی او په دې دین باندې به الله تعالی موږ د قیامت پر ورځ باندې رسي الله رب العالمین دې د ښو روژو نیولو توفیق موږ له راکړي الله دې ما او تاسو د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین